جرګې لخوا د 2009 کال بودیجه کې د تعدیل طرح رد کېدل. ولسي جرګې د رایو په اکثریت د حکومت لخوا د بودیجې د تعدیل طرح رد کړه. وکیل صاحبا امروز دقت کامل داشته باشه، برای فردا مثل قرضه پشیمان نشین که قرضه را رد کردین دوباره رفت در جلسه مختلط به عناوین مختلف تایید شد. سولې پروسې په تړاو د حزب اسلامي تازه دریځ. حزب اسلامي وایي که له دې ګوند سره شوی توافق عملي نشي بین الافغاني خبرې به تحریم کړي. باید شورای عالی دولت با صلاحیت‌های بیشتری که در قانون اساسی هست به رسمیت کارش را آغاز نماید. دو، شورای عالی مصالحه باید از محوریت حکومتگرایی بر ملیتگرایی تبدیل شود. او چین ته د هند خبرداری د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي جنگ نه غواړي خو د مناسب ځواب توان لري. سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو، تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. ولسي جرګې د رایو په اکثریت د حکومت له لوري د بودیجې د تعدیل طرح رد کړه. د جرګې غړي وایي چې د بودیجې تعدیل طرح کې د فساد مسلې ترڅنګ مشکلات زیات دي او حکومت دې هڅه نه کوي چې خپلو غیر قانوني کارونو ته قانوني بڼه ورکړي. وکیلان د بودیجې تعدیل طرح او د پیسو له نړیوال صندوق څخه قرض اخیستل د هیواد په ګټه نه بولي. د دوی په باور کرونا سره مبارزه د روغتیا وزارت او نورو چارواکو لپاره د غیر قانوني عاید یوه سرچینه ګرځېدلې. په ورته مهال په ایران کې سیند ته د افغان کډوالو غورځېدو پیښې څېړلو پلاوي موندنې ښیي چې د افغان کډوالو پر وړاندې بشر ضد جنایت ترسره شوی او حکومت دې د ایران پر وړاندې جدي اقدام وکړي. ولسي جرګې په اکثریت د آراو د حکومت له لوري د بودیجې د تعدیل طرح رد کړه. با اکثریت آرا رد شد. د ولسي جرګې غړي وایي چې د بودیجې د تعدیل طرح کې زیات مشکلات موجود دي او حکومت هڅه کوي چې غیر قانوني کړنو ته قانوني بڼه ورکړي. دوی وایي د بودیجې تعدیل طرح د کرونا سره د مبارزې په خاطر وه، خو دا طرح غلا ته زمینه برابروي. غلا کوي، چور کوي، نو مشروعیت یې ولې له ما نه اخلي؟ زه خو موافق نه یم چې هغه غیر قانوني کړنې چې په حکومت کې کیږي هغوی ته مونږ قانونی صبغه ورکړو. لطفاً امروز رسالت خود انجام بدیم. این تعدیل بودجه به نفع شما نیست، به نفع کشور نیست. امیدوارم که وکیل صاحبا امروز دقت کامل داشته باشه، برای فردا مثل قرضه پشیمان نشین که قرضه را رد کردین دوباره رفت در جلسه مختلط به عناوین مختلف تایید شد. وکیلان وایي د کرونا سره مبارزه د روغتیا وزارت او نورو مسؤلینو ته د غلا وسیله ګرځېدلې او په بودیجه کې تعدیلات غلا او فساد ته زمینه برابروي. دوی وایي د پیسو نړیوال صندوق څخه د قرضې اخیستل او په بودیجه کې تعدیلات د هیواد په زیان دي. د کرونا وایرس سره مبارزه د روغتیا وزارت د لپاره یو ډول پروژه او لنګه غوا ګرځېدلې. د وزارت هر کارکوونکی تر خپله وسه د دې پیسو څخه په مرکز او ولایاتو کې غلا او فساد. په تیره جلسه کې د 290 میلیونه ډالر د کرونا لپاره د قرض اخیستلو بودیجه رد سوه، لکن د مختلط کمیسیون لخوا بیا تایید سوه چې هغه دلته په تالار کې ابلاغیږي او تاییدیږي. اما 4 میاشتې مخکې د مختلط کمیسیون لخوا 10% د مخابراتي شبکو پیسې او کریډټ ردیږي، هغه تر اوسه پورې د تالار ته نه ابلاغیږي.
په ورته مهال د ولسي جرګې له لوري په ایران کې د ایراني ځواکونو لخوا هرې رود ته د افغان کډوالو غورځولو پیښې څیړونکي پلاوي خپل ګزارش د جرګې تالار ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د ایراني ځواکونو له لوري د افغان کډوالو پر وړاندې بشرضد جنایت ترسره شوی چې لا هم د ځینو افغان کډوالو جسدونه ورک دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ایران پر وړاندې جدي اقدام وکړي. ټول شهیدان 18 نفره دي، ټول ژغورل شوي کسان 19 نفره دي، تر اوسه لا درکه او اوبو وړي کسان 14 نفره دي. د محلي اوسیدونکو د اظهاراتو پر اساس یو تعداد جسدونه اوبو د ځان سره وړي د ایران او ترکمنستان د مشترکو سرحدونو لري. باید وزیر خارجه استجواب شود و بیای پاسخگوی این شهروندان افغانی ما باشه. در سر تا سر جهان عبور غیر قانونی هست، اما در جهان نیست کسی که تر حدود غیر قانونی مینه او را داخل کیسه گونی کنی، داخل آب بندازیم. حکومت افغانستان هدایت داده می شود که طبق کنوانسیون بین المللی به حکومت ایران برخورد جدی و قانونی نماید. ولسي جرګه په ایران کې په فجیع شکل د افغان کډوالو وژل کېدو په بدل کې له ایران څخه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت او افغان ولس څخه د بخښنې غوښتنه هم کړې ده. روسیه د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پر ژر پیل ټینګار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف له جواد ظریف سره ګډه خبري ناستې ته د وینا پر مهال ویل افغانستان کې د سولې ټینګښت د افغانانو خپلمنځي خبرو پورې تړاو لري او دغه مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. په ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې په تړاو د تهران او مسکو دریځ یو دی او د افغان سولې په اړه د روسیې د هڅو ملاتړ کړی دی. دغه څرګندونې داسې مهال دي چې پرون د افغانستان، روسیې او متحده ایالاتو استازو پر افغان سوله او بین الافغاني مذاکراتو پر ژر پیلېدو خبرې وکړې. د بین الافغاني مذاکراتو پر چټک پیلېدو د افغانستان، روسیې او متحده ایالاتو د استازو تر ټینګار وروسته روسیه او ایران هم په دې برخه کې د خپلو هڅو د همغږۍ او د مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف له جواد ظریف سره ګډې خبري ناستې ته د وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روان بحران پای ته رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو ژر پیل له ترهګرۍ او مخدره موادو قاچاق سره مبارزه د تهران او مسکو د چارواکو د خبرو اصلي محور وو. موږ په افغانستان کې د روان بحران د حل او بین الافغاني خبرو د ژر پیل په تړاو خبرې وکړې. د داسې یو سولیز او خپلواک افغانستان د بیا احیا لپاره د هڅو په همغږۍ وغږیدو چې د ترهګرۍ او نشئی مواد د قاچاق له اړخه مسؤل وي. سرګي لاروف وايي روسیه او ایران به په افغانستان کې د سولې خبرو پروسې د پیل لپاره خپلو کې د هڅو همغږۍ ته دوام ورکړي. په ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وايي مسکو او تهران د افغان سولې په تړاو ورته دریځونه لري او د برخه کې د روسیې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې په اړه تهران او مسکو ورته دریځونه لري. ایران تل د برخه کې د روسیې د هڅو ملاتړ کړی او د هڅې به لا ګړندې شي. ایران او روسیه د اسمحال د افغان سولې برخه کې د خپلو هڅو د همغږۍ خبره کوي چې تیر ورځ د افغانستان، روسیې او امریکا استازو په ګډه اعلامیه کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او تاوتریخوالي کمښت لپاره د چټک او عملی اقدامات وکړي. کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو په اساس ټاکل شوی بین الافغاني خبرې د روانې جون میاشتې په وروستۍ اونۍ کې دوحه کې ترسره شي. کابل کې د اکسیجن د تولید یو شرکت تر 5 کلونو وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د عامه روغتیا وزیر وایي چې د کووډ 19 اړوند روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي په اړه اندېښنې موجودې وي، خو د دې شرکت د فعالیتونو په پیل سره دغه ستونزې حل کیږي او دوی هڅه کوي له ایران او چین څخه د اکسیجن د تولید دستګاوې هیواد ته راوارد کړي. خو د دې فابریکې مسؤلان وایي چې د دوی جدي ستونزه د برېښنا نشټوالی دی او که دغه ستونزه حل شي دوی هر ورځ په اوسط ډول 200 بالونه اکسیجن تولیدوي او د کرونا ټولو هغو ناروغانو ته چې اکسیجن ته ضرورت لري رسیدګي کولی شي. په ورته مهال د عامه روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایروس 544 مثبت پیښې ثبت شوي چې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 28,804 ته ورسید. هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره هم مهال د کووډ 19 اړوند روغتونونو کې د اکسیجن اړتیاوې هم ډېرې شوې دي.
دا په کابل کې د واحد ګاز اکسیجن شرکت دی چې 15 کاله چارې په ټاپه ولاړې وې او اوس یې بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی. د عامه روغتیا وزیر وایي چې دغه شرکت هر ورځ په اوسط ډول د 0 څخه تر 1400 بالونه اکسیجن د تولید ظرفیت لري او هڅه کوي ډیر ژر د اکسیجن د تولید یو شمېر دستګاوې له ایران او چین څخه هیواد ته راواردې کړي. مارکت محلی ایران و چین مورد ارزیابی قرار دادیم و امروز همکارای ما در هر دو کشور با سفیرصاحبای ما در تماس هستند و همراه تیمشان که ما بتونیم که هم دستگاه تولید اکسیژن که به نام اکسیژن کنسنتریتر یاد میشه و همچنین دستگاه تولید اکسیژن یا پلانت بتونیم که از اون کشورها تدارک کنیم، حتی از کشور ایران اکسیژن به شکل مایع بتونیم به افغانستان وارد کنیم تا نیازمندی ما به شکل مکمل رفع شود. په ورته مهال دغه تولیدي شرکت مسئولان وایي چې دوی هر ورځ د سلګونه بالونه اکسیجن د تولید ظرفیت لري، خو د برېښنا نشتوالي د دوی یو جدي ستونزه ده او که رسیدګي ورته ونه شي ښایي چارې له ستونزو سره مخ شي. فعلا تولید میکنیم ما در 24 ساعت میتونیم 700 بالون تولید اکسیژن داشته باشیم. میشه وزیر وزارت ستامه هیچ با مشکل اکسیژن نشود. میتونه از شفاخانه شخصی مردمای هم مریضایی که مریض کرونا یا میتونن از استفاده کنند. تا یک مشکل داریم که برق ما بسیار مشکل است. اگر دولت که ما در حساب برق همکاری کنه ما 24 ساعت چالان هستیم. در 24 ساعت از 500 الی 700 بالون ما تولید داریم. حالا پیش از اینکه ما چالان نبودیم در بازار یک بوتل بالون 1200 1500 فروخته میشد. حالا ما به مرزی بوتلای خورده همه تو به نام خدا میتیم بوتلای کلان فی دانه 300 افغانی به فروش میرسه. په ورته مهال د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس 43 ساعتونو کې هیواد کې د کورونا وایروس 1540 مثبت پیښې ثبت شوې چې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 6804 لوړ شو. 43 ساعتونو کې کابل 102 بامیان 15 تخار 4 بلخ 50 پکتیا 40 کندوز او کندهار 20 وردګ 40 بغلان 21 دایکنډي 14 کاپیسا 12 نورستان 8 بدخشان او ننګرهار 6 کونړ 15 او زابل کې 2 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې د ټولو ثبت شوو پیښو شمېر 6804 ته ورسید او له دې ناروغۍ ټول 504 کسان وفات شوي او 6158 کسان بیرته روغ شوي دي. امروز ما 650 نفری که در شفاخانه بستر بود و عملا شفاخانه مرخص شدند و طرفای خانه خود رفتند و کسایی که امروز نو مثبت شدند او 564 نفر هستند، یعنی معایناتشان گرفته شد در 2-3 روز گذشته و امروز ما 564 نفر مثبت داریم، واقعی مثبت. هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر له زیاتوالي سره د اکسیجن د کموالي ستونزه داسې مهال مطرح کیږي چې د کووډ 19 اړوند روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي ترڅنګ د نورو ستونزو په تړاو هم شکایتونه شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه پر روغتیايي مرکزونو د بریدونو په اړه اندېښنه ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې پر روغتیايي مرکزونو په قصدي ډول د بریدونو په دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیايي خدماتو محروم کړي. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د وبا پر مهال پر روغتیايي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې د کابل لویدیځ په دشت برچي سیمه کې پر روغتون د وسلوالو برید ته اشاره شوې او ویل شوي چې د دې وضعیت دوام په دغه هیواد کې د روغتیايي سکتور د فعالیت لپاره کړۍ لا پسې تنګه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ بې پولې ډاکټرانو د کابل دشت برچي په سلبستریز روغتون کې خپل فعالیت بند کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له حکومت سره د سولې کړې هوکړې عملي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد ګوند وایي د حکومت له لوري د حزب اسلامي بندیانو له آزادولو، حکومت کې د کدرونو جذبېدو او د سولې هوکړې کې راغلو ځینو نورو ژمنو له عملي کېدو پرته به حکومت کې ګډون ونه کړي.
د حزب اسلامي له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي په هغه صورت کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون کوي چې د مصالحې عالی شورا ترکیب کې د پخواني ولسمشر مجموعې په شمول 3 انتخاباتي ډلې موجودې وي او د سولې پروسه مدیریت کړي. په ورته مهال د سولې پروسې له پرمختګونو باخبره کسان او د ملي شورا غړي وایي چې لا هم د سولې پروسې او بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې عمده موانع موجود دي چې د حل په هدف باید ضروري اقدامات ترسره شي. د طالبان د سولې بین الافغاني مذاکراتو پیل په درشل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له دې ګوند سره د حکومت له لوري د سولې شوې هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د حزب اسلامي له لوري په خپرې شوې تازه اعلامیه کې ویل شوي دي تر هغې چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه کې د بندیانو خلاصون، حکومت کې د حزب کادرونو جذبولو او نورو برخو کې کړې ژمنې عملي نه کړي، دوی د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت سره همکاری نکوي. مذاکرات بین الافغانی و صلح به نتیجه نخواهد رسید الا اینکه با این اضلاع ثلاثه جامعه عمل پوشانید. 1. باید شورای عالی دولت با صلاحیت‌های بیشتری که در قانون اساسی هست به رسمیت کارش را آغاز نماید. 2. شورای عالی مصالحه باید از محوریت حکومتگرایی بر ملیتگرایی تبدیل شود. 3. لزوما باید هر نوع پیش شرطی در گفتگوها و مذاکرات بین الافغانی منتفی بوده باشد. حزب اسلامي ټینګار کوي چې د مصالحې عالی شورا ترکیب کې د 3 انتخاباتي ټیمونه او د پخواني ولسمشر مجموعه شاملوي او دا شورا د پریکړو وروستۍ مرجع وي، خو له دې پرته به نه په یاده شورا او نه مذاکراتو کې ګډون وکړي او په دې برخه کې 15 وړاندیزونه لري. په هغه صورت کې په مذاکراتو کې ګډون کوو چې حزب اسلامي د رسمي اپوزیسیون په توګه ومنل شي. د سولې عالی شورا باید له 4 جهتونو څخه جوړه شوې وي: 3 انتخاباتي ټیمونه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي مجموعه. دا شورا باید د سولې اړوند ټولو مسایلو په باب لکه د سولې طرحې، د پروسې مدیریت او د مرکچی پلاوي غړو تعیین په باب وروستۍ پریکړه وکړي او هیڅوک هم د ویټو صلاحیت ونه لري. که حکومت له وړاندې داسې شرطونه وضع کړي لکه د موقت حکومت سره موافقه نه ښودل، موږ به نه د مصالحې عالی شورا کې ګډون وکړو او نه په مرکچی پلاوي کې. مذاکرات باید په بشپړ ډول بین الافغاني وي او هیڅ بهرنی جهت باید د منځګړي او څارونکي په توګه پکې ګډون ونه لري. په ورته مهال د سولې له مذاکراتو باخبره کسان او د ملي شورا غړي وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې لا هم ننګونې په مخ کې پرتې دي چې باید د حل په هدف لازم او اړین اقدامات ترسره شي. چیرې دولت په خپلو خبرو او خپلو وعدو وفا وکړي او عمل وکړي نو یقینا ویلی شو چې آینده هفته کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شد. که در صلح تعیین شده این کمیته ناقص است، باید این کمیته اکثریت از این نماینده‌های ملت می بود که بین الافغانی همراه طالب مذاکره میکرد، اما بدبختانه که اون امور حکومت از پیش نظر خودش است، خودشان تعیین میکنم، اما تا حال نتونستم، دستاورد درستی هم ندارم، نتونستم که تعیین بکنم. حتی 3 نفره که از پارلمان تعیین شده تا حال 3 نفر هم کسی نخواسته. د بندیانو د خلاصېدو مسایلو دا لړۍ روانه ده. نور د دې په وړاندې جز د دې میکروب او ویروس نور هیڅ خنډ موږ نه ګورو. خدای دې وکړي چې دغه بین الافغاني مذاکرات شروع شي او په ډېر اخلاص باندې دوه جانبین یو نتیجې ته ورسي. حزب اسلامي په داسې حال کې له حکومت سره د سولې هوکړې عملي کېدو باندې ټینګار کوي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ د سولې بین الافغاني مذاکرات په قطر کې پیل شي. پکتیا کې د ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ 3 غړي وژل شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې له واده څخه پر ستنو شویو کسانو د ماین چاودنه شوې چې له امله یوه ښځه له خپلو 2 ماشومانو سره وژل شوې ده او یو بل ماشوم ټپي شوی دی. چارواکي وایي دغه ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و او پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې دغه ښځه او ماشومان د خپلوانو د واده له مراسمو وروسته بیرته خپل کور ته د ستنېدو په حال کې و. تر اوسه طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي.
غزنی کې د هاوان مرمۍ لګېدو پیښه کې 4 ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي د غزنی ولایت په دیک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د هاوان مرمۍ توغول شوې چې په پیښه کې 4 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. حکومت وایي د هاوان مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دغه پیښه غبرګون نه دی ښودلی. دغه ډول پیښې داسې مهال د ماشومانو ژوند اخلي چې تېره ورځ ملګرو ملتونو افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد بللی و. د مالیې وزارت د 3 معینانو په ګډون 88 کارکوونکي ممنوع الخروج شوي دي. په هغو اسنادو کې چې رسنیو ته رسېدلي، ولسمشر غني په شفاهي توګه د دغو کسانو د ممنوع الخروج کېدو سپارښتنه کړې او ویلي دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له حکم پرته یاد کسان بهر ته د سفر کولو اجازه نه لري. که څه هم تر اوسه د دغو کسانو د ممنوع الخروج کېدو علت او څرنګوالی روښانه نه دی، خو د ملي شورا غړي وایي دوی ته د رسیدلو معلوماتو په اساس یاد کسان په فساد تورن دي چې یو زیات شمېر د ګمرک په برخې رئیسان او کارکوونکي دي. د روڼتیا څار بنسټ د مالیې وزارت د ځینو چارواکو ممنوع الخروج کېدل د حکومت لخوا یو نمایشي عمل بولي او وایي چې په ګمرکونو او عایداتي برخو کې باید له سیاسي مداخلو او تقرریو ډډه وشي. مالیې وزارت او د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوی ته تر اوسه په دې تړاو رسما څه نه دي رسېدلي. په حکومت کې د فساد موجودیت په تړاو د انتقادونو په اوج کې تازه د مالیې وزارت د 3 معینانو په شمول 88 کارکوونکي ممنوع الخروج شوي دي. په دغو اسنادو کې چې رسنیو ته رسېدلي، ولسمشر غني په شفاهي توګه د مالیې وزارت د 3 معینانو په شمول د 88 کارکوونکو چې د ګمرک رئیسان، مدیران او ګڼ نور چارواکي شامل دي تر 2 امر پورې د ممنوع الخروج کېدو سپارښتنه کړې. د مالیې وزارت په لوړپوړو چارواکو کې چې ممنوع الخروج شوي دي، مالی، اداري او د ګمرکونو معینان شامل دي. دغه اشخاص 88 چې په دې کې حتی معینان، رئیسان، د دفتر رئیس، همدارنګه نور منصوبین، د ګمرکاتو رئیسان، مدیران ټول شامل دي. باید د دوی پر وړاندې جدي مبارزه وشي او د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته ولېږدول شي. که چیرې دوی فساد کې ښکیل اوسیږي او یا په اختلاس کې ښکیل اوسیږي، دوی نه دغه پیسې باید بیرته راوګرځول شي او دوی باید خپل سزا یو کس ما داسې ونلید چې هغه په فساد باندې تورني او د ممنوع الخروج کړي او دوی نه هغه پیسې د ملت واپس بیرته اغیستي. نو زه به دا وایم چې دغه رئیس جمهور نه مننه کوم، خو زه دا وروسته نظام چې دا دیم د رئیس جمهور نظام ده، خو چې دا کوم کسان دوی معرفي کړي ان شاء الله تاسو به نه په زندان کې وګورئ، نه هغه د ملت مال چې خوړلی نه به بیرته هغه پیسې را واپس. که څه هم د مالیې وزارت او لوی څارنوالۍ وایي چې دوی ته تر اوسه په دې تړاو څه نه دي رسېدلي، خو د ملي شورا غړي وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو په اساس یاد کسان په فساد تورن دي چې زیات شمېر د ګمرک رئیسان او چارواکي دي. وکیلان وایي حکومت باید دا ځل په جدیت عمل وکړي، یوازې ممنوع الخروج کافی نه دی او باید ورسره حساب و کتاب وشي. بهتر این است که حکومت با جدیت برخورد بکنه، چنانچه ما قبلا دیدیم که وزیر مالی قبل سرپرست وزارت مالی آقای قیومی از کجا آمد و به کجا رفت، این پروژه از کجا هست، چه افراد و اشخاصی در این قضایا دست دارند. آیا رئیس جمهور تازه فهمید که 68 نفر خلافکار است؟ از قبل در وزارت مالیه بوده. امیدوارم که هم رئیس جمهور افغانستان و هم وزیر مالیه با این حلقه خبیثی که در وزارت مالیه تشکیل شده به جدیت برخورد بکند. تنها ممنوع الخروج بودنش برای ما کفاف نمی کند. اینها باید با قوه عدلی و قضایی معرفی شوند. وقتی تخطی شده باید به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شه و پرسان بشه. درست نیست تنها ممنوع الخروج بودن. اگر اسنادی وجود داره که شاید احتمال بسیار قوی وجود داشته باشه، امیدوار هستیم که وزارت محترم مالیه ایره به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپره و پرسان بشه. مشکل اصلی است که پرسان نمیشه و تنها به ممنوع الخروج بودن ما نمیخوایم که اکتفا بشه.
په ورته مهال د روڼتیا څار بنسټ هم په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت په تړاو اندېښنه ښیي او وایي چې یوازې ممنوع الخروج بسنه نه کوي او باید یا چارواکي ژر تر ژره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د روڼتیا څار بنسټ د مالی وزارت د ځینو چارواکو ممنوع الخروج کېدل د حکومت لخوا یو نمایشي عمل بولي او وایي چې په ګمرکونو او عایداتي برخو کې باید له سیاسي مداخلو او گمارنو ډډه وشي. ممنوع الخروج قرار دادن یک تعداد زیاد از کارمندان وزارت مالیه به خصوص بخش گمرکات یک عمل نمایشی به نظر میرسد. این گونه اقدامات پراگنده و ناسنجیده نشان دهنده ناکامی حکومت در آوردن اصلاحات در این بخش است. حکومت در آوردن اصلاحات در گمرکات و منابع عایداتی جدی نبوده و به نظر نمیرسد که اراده برای اصلاحات را داشته باشد. اصلاحات در گمرکات و عواید نیاز به اقدامات اساسی و درازمدت دارد. عواید و گمرکات باید اداره مستقل و دور از مداخله سیاسی باشد که تمامی استخدام‌های آن از طریق رقابت آزاد و به دور از مداخله زورمندان صورت گیرد. د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان له لوی څارنوالۍ پرته بل هیڅ حکومتي اداره د چارواکو د ممنوع الخروج کېدو صلاحیت نه لري او یا د ادارې کولی شي چې په فساد تورن کسان عدلي ادارو ته معرفي کړي. چون ممنوع الخروجی عبارت از محروم ساختن شهروندان کشور از حقوق اساسیشان که عبارت است از سفر به بیرون از کشور و برگشت به کشور می باشد، بنابراین این صلاحیت مختص ارگان‌های عدلی و قضایی از جمله لوی سازمان جمهوری اسلامی افغانستان و محاکم افغانستان است. بنابراین هیچ نهاد دیگه به شمول ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی و نهادهای کشفی صلاحیت ممنوع الخروج ساختن اتباع کشور را ندارد. ولسمشرۍ ماڼۍ داسې مهال د دریو معینانو په شمول د مالیې وزارت 88 کارکوونکي ممنوع الخروج کوي چې تر دې مخکې کابل نیوز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی وو چې د ولسمشرۍ ماڼۍ حقوقي مشاوریت ترکیه کې د افغانستان قونسلګرۍ لپاره د ملکیت اخیستلو برخه کې د فساد له امله درې لوړپوړي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو څو ورځې وروسته یې له څارنوالۍ څخه بیرته د هغوی دوسیې ورغوښتي دي. طالبانو خوست ولایت کې د یوې کورنۍ د 2 غړو د وژلو په تور 2 تنه نیولي دي. د طالبانو ویان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي روژه ګل د نیولو پر مهال د تېښتې د حادثې پر مهال وژل شوی، خو زوی یې د دوی لخوا نیول شوی دی. دغو کسانو څو ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د میراث پر سر تر شخړې وروسته پر یو کور برید کړی و او د دې کورنۍ وغړي یې وژلي وو. پرون بیا د قومي پریکړې پر بنسټ ولسونو په خوست کې د قاتلینو کور ته اور ورته کړی و. بیا هم سلیم شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد یې سوله غواړي خو هر ډول تیري ته د مناسب ځواب ورکولو توان هم لري. هغه د څرګندونې چین سره پر پوله نښته کې د 10 هندي سرتیرو تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. مودي زیاته کړې چې د دغو وژل شویو پوځیانو قرباني به نه ضایع کیږي. چین او هند کشمیر کې ګډې پولې ته نږدې د ځینو سیمو د مالکیت پر سر لانجه لري، خو د په تیرو 45 کلونو کې د دغو هیوادونو ترمنځ تر ټولو مرګونې نښته وه. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښنه کې راوسپارم.